کله چې پارټیشن وشو هندستان او پاکستان جدا شو د پاکستان او هندستان د جدا کېدو بعض خلک په حق کې وو او بعض په حق کې نه وو بعض بدی کې وو چې هندستان او پاکستان دا د جدا جدا ملکونه شي د نظریه په اعتبار باندې پاکستان د ځان له یو مملکت دی د مسلمانانو او د هغې دپاره قانون به قرآن او سنتي د هغې قانون به قرآن او سنتي دی وجې زمونږ په آئین کې لیکلي چې سپریم لا هغه به قرآن او سنتي او زمونږ آئین کې لیکلي چې قرآن او سنت خلاف به په پاکستان کې قانون نه جوړيږي وسوک په عمل کوونکی چرته دي چې کم راضي هغه د بل نه بدتري چې کم راضي هغه د بل نه بدتري او کته عدالت تزي نو عدالت تعالی کوم ځای فیصله کوي یعنی سود دا په قانون کې قرآن او سنت کې شته ټیکس په مسلمان د مسلمان په ملک کې په قرآن او سنت کې نشتا او دا د قرآن او سنت خلاف قانون دی چې په مسلمان باندې به ټیکس یې هغه به ټیکس ورکوي او که عدالت تزي یو وخت کې ما فیصله کړې وه ما زه ځم د دې خلاف اگر چې بیا پکې ما ته مسلې هم جوړې شوې چې ما تقریرونو کې ووایي او بیا می چې وکیلانو سره صلاح کوله نو هغه یې پینډینګ به کی درنه بلا داسې مسلې پرتی دي هغه دباو کړی دي نه هغه کې متبسو داسې نور د مسلمان په ملک کې باقاعدانه را لګي هغه وزان د سټیټ جوړي هغه تاسو څنګه وایي که یو سړی د شریعت आवाज وکي هغه وایي چې زه شرعي قانون غواړم سواد خالی شوی دی زوړ قانون ختم شوی دی نوی راغلی دی زه شریعت غواړم او عوام را پاس چې موږ شریعت غواړو نو هغه دباو کی هغه اوجني هغه ملک بدر کی ځکه هغه جرم کړی شریعت غواړي او قادیانه را پاسی او غزان له سټیټ جوړي مستقل ځایونه هغه د 50,000 خلکو د آبادای د پاره مستقل ځای دي دا تاسو څنګه نه وایي نو بعضی علماء چې هغه موږ لا مستقل سټیټ پکار دي د مسلمانانو د پاره چې هغه خپل قانوني پای کې محمد علي جناح او داغه سره لکه مولانا شبیر احمد عثماني او داخله کې اوځای شو علماء مولانا شبیر احمد عثماني وغیرہ بعض خلک مسلمانان داسي وو چې هغه نه بیا به مسلمان تقسیم شي سبا هندستان کې پاتې شي سبا دی خواشي نو بزاید دی باندې دواړه جدا کوی ما هندستان او پاکستان دا دي دواړه یو ځای که جدا کړل نو قوت او طاقت به کمزور شي کم مسلمانان چې هندستان کې پاتې شو ایو ټول عمر غلامان یو کمزوري وای او پاکستان با مضبوط پاتې نشي نو هغه وی چې نه دواړه دی یو ځای او پای کې مولانا ابوالکلام آزاد او داخله کو چای د پاکستان د جوړېدو مخالف نو دوی د پاکستان مخالف آی د دې مخالف چې مسلمان تقسیم شي چونکه د مولانا ابوالکلام آزاد او دای خلکو خبره هغه نه منل شو د مولانا ابوالکلام آزاد وی محمد علي جناح تا چې بیا پاکستان علی نو بنگلاديش اور سره مالا دای په کشمیر والا بنگلاديش والی نو یو به مشرقي پاکستانی یو به مغربي پاکستانی مینس کې به بللا فاصله نو سبب درنه بیا مشرقي پاکستان جدا کړي
هغه دا هغه ونه منله نو هغه وخت کې ویلي وي زیات نه زیات 1.5 کاله به وچلیږي او دا مشرقي پاکستان به تیره بیا جدا کی عکاسې وکړه مشرقي پاکستان جدا شو مغربي پاکستان موږ چې واړو موږ ته یاد دي مشرقي پاکستان او مغربي پاکستان نو هغه جدا کړه او ځان لا بنگلاديش ملک شو او مسلمان یو پاکستان پاتې شو بیا په پاکستان کې ټوکړي کولې شروع کړل دا پښتونستان دی واغه پنجابي دی او هغه طرف ته بلوچستان ځان لشي او پای کې کامیاب نشو او ان شاء الله کې باندې کامیابیږي او بهرحال مولانا ابوالکلام آزاد مولانا مودودی دا سے خلق دیوی دا دیوی او آئی بدی بار نکلکو کله چې پارٹیشن وشو او پاکستان جدا شو او مسلمانانو هجرت د هندستان نه کو مهاجر چوته وای د مرګونه شروع شو میانس کې نور خلق دا غي په اشارو باندې اړم شو چا هندوان وجل او چا مسلمانان وجل ولي وجل ورته چې جدا کړي هندوان هغه مسلمانان دي پر دا مرګونه په کې ولي شروع بنیاد کې خود مقابله او د جنگ او د جګړې چې مقابله او جنگ او جګړه د دوی ترمنځ شروع شي او کشمیر ولا جدا پرې خود هغه ولا میانس کې نوړای پرې خدا چې باغی د دوی همیشه جنگي یو وای زما ده بل وای زما ده یو وای زما ده بل وای زما ده چلای به دغه سي چلای به اخیری کې به اقوام متحده فیصله وکړي چې کشمیریانو له کې ارادیت ورګي دای چا سره خوشاله دي نوال دې به خلک پیدا کړی هغه وای موږ نه هندستان سره خوشاله یو نه پاکستان سره موږ ځان له مملکت غواړو نو هغه به ځان لګي او هغه ته بلدستان صوبه بلدستان کوستانی علاقه او گلگت تر چاینا دا به جدا کی نو دا مزان ہے اس کے جوڑ کی او پاگا سٹیٹ کی بیا اچت دوا سر او دا دائیونو دی نو پاگی باندی با امریکنیان راشی او زان لباڑی جوڑی کی دا غیر نو بیا سنٹرل ایشیا ہم پخبل پنجر لاندی راولی او چین تا بومزان نزدی کی دا غیر دائیو منصوبہ دا کامیابی کی با انشاءاللہ نہ پکی واغی دائیو منصوبہ وا کلچ دا ہندوستان او پاکستان جدا شو او مسلمانانو دا ہندوستان نا کڑی اتڑلی اور روان شو نو مولانا ابوالکلام آزاد مسجد شاہ جہان کی او تقریروں کو او په مسجد شاہ جہان کې مولانا ابوالکلام آزاد چې کوم تقریر کړو اډیر د زړه نه کوي اډیر زیرک سړیو او په سیاسي بصیرت ډیرو ا تقریر دا ما ورېدلې وته پای کې هغه وای وا مسلمانانو تاسو دا هندستان کې جماعتونه چاته پرې دی هندوانو ته پرې دی او یاد ساتي چې د مسجد شاهجهان مناري و تاسو لعنت وي چې تاسو زه چاته پرې خدما او دا هندوان ما بیا را لګي او دا جماعتونه پروانه یو نو دا شروع دي کنه کله بابری مسجد روانه یو کله بل روانه یو کله بل روانه وتبي ادوارهم بیا په کار دای چې پادشاہي او دا خپل ملک او ساتي مسلمانانو زېمت اساس کې گئی ما او سو مغال شروع دي دا کوشش کې اړم دي بر قوتونه او طاقتونه چې پښتون او پنجابي جدا کی او بلوچستان هغه جدا کی چې پاکستان ټوکړي ټوکړي کی او دا هغه لپاره هغه ډېر کوششونه کوي قرضې ورکوي پیسې ورکوي امداد کوي ان جی اوز مقرر کړي
او یو قوم هغه اومخو دل دولی کو پختونی اومخا او دل دولی کو کلا پا سواد کے اپریشن دے او کلا پا ملکان کے اپریشن دے او کلا پا وزیرستان کے اپریشن دے او کلا پا باڑا کے اپریشن دے افغانستان کی انقلاب راغے نو چاگے راولی گل مہاجر راوستل نو سوک پا آری پور کی دے رشو سوک پا مانسیرہ کی دے رشو سوک پا سوابائی کی دے رشو سوک پا درگاہ کی دے رشو میاوالی دا خیبار پختونخوا غیری اسے نوال دے مرسول او پا پنجاب کی دیرا نکڑ دا صرف پا پختانو ایکی نور او بیائی و تبانا جوڑا کڑا نو پختانو کی دہشت گردی والی ورزائی پہ مالاکان کی دہشت گردی پا سواد کی دہشت گردی پا قبائلو کی دہشت گردی پا باڑا کی ماں دیر پا خواد پینزالش پارس کالا مخ کی دغا برانڈا کی دا قبائلو طلبا را جمع کری ہو اور ماں وطا یو تقریر کرے ہو آئیوی منگتا سو آیا نو ماں ورطا یو پتاسو اڑیر لو انقلاب را روان دے پائی کی دا باجور نمائندگانو دا ممندو دا ورگزو او ما پائی کی بڑیر پہ اختیار قدم دے گی انتاو بابانا جوڑائی ہو ٹوپک راوان نلئی ترسو در تمانی ویلی جنگو نکئی او ما منی کڑیو چاچ زمان منلی و خودی رہا چاچ نو منلی نو بیا بے ارمان کو کلا کلا بے پاگخبرو میں فنونو کیو یقا شیخ سیب جرات سویلی و غٹی کوا اوش پا کی لڑلے شوی ہوا تیتے نشو نو آگا کاری ورسراو کو نو اپریشن شروع شوی صرف پختانو پا علاقو اپریشن شروع شوی پنجاب کی چاہتا شوی دے اپریشن او ورش او گورا پا طالبانو کی خود پنجاب زیادو والدی چاہ سکا گو نکا او داولی چه دا پختون امخی اوی مخی خی امخی نو دے با چغی جوڑی کی او دے با سرکشش دے وہی چه نمانم پاکستان نمانم مسلمانانی علماء وجل زمان جماعت لولو علماء وجل دو دید پارا چه منگ را پاسای او منگا دا پاکستان خلاف آوازو کو نو بیا با زمنگ آرسی دیر سمراج سغیو وصلی بومی او طاقت بومی او خلق بومی او ملاتر بومی نو چه زبا روان شم نو یو براتوی دو جهاد اعلانو کا بل دو جهاد اعلان مای خواه تو چه چارا لے گلے زی پی جنم نو زبا پا جنازہ کی ادھر دا ما بوی چه دا یو نا دا سی پا زرگونو برالا وجلی خو زبا بیام دا پاکستان دا زندباد آواز کو نو ازغڑا پا میو اللہ چو چه چا بدا کول تا خود دیلا مڑکا چه ما دیتا تیار کی چه دا پاکستان خلاف آواز اچت کم پا مائی نشو کولے زخبل موقف و مقصد پیجا دیلا بے کول چه دی را پاسی او دی اوئی چه پاکستان مرد آباد و ما کلوی نو ما پا جنازہ کی اعلانو کو یو برای غوکی جہاد اعلان کو بل بد جہاد اعلانو کا بل برای سب کاری ممکو جہاد اعلانو ما باغی دوی خواه و چه باودر دم نو ما باوی مای کپلاشونو باندے امن رازی خیر دے منگوی نی وقف کردی دی سرکار تا او ما باوی ما دای مرک دا لاشو مچت کر دا فلانی مچت کر دا فلانی دا مصباح الدین لاشو مچت کر مصباح الدین دہشت گردو کما دہشت گردی کڑے وا دا اغا ظلمے زی اغا دہشت گردو سا دہشت گرد مولانا ولی اللہ دہشت گردو یا نور وغیم خبرہ نمانلا چا پکی چه ما پوتوی جدا سی مکوی نزبه ورٹلم نو چا زمان خبرہ نمانلا ما سنگڑے ویزا خو کشرم دا غی دا ما خو بی زور نشو کولے او زمان منلا وغی تیارول دیتا چه دے دا اوکی چه ما تا منگتا بانا جوڑا شی نو بانی جوڑی کڑی اگه وجل
او دې لپاره چې دوی आवाज وکړي نو ما به په جنازه کې موږ به که دای مړ کړه او که نور مړ کړي نو زه به بیا هم د پاکستان د زنده باد आवाज کوم نو بیا به والله چل نه ورته منګه مصیبتونه برداشت کړي او نور به هم برداشت کوو او پاکستان نه کمزورې کوو دا زمونږ ملک دی او کم سے کم دوره انصاف او بکار دے کر 400 وشي منګه پاکستان د مسلمانانو مورچا ګڼو او د دې حفاظت کوشش وکړو ګینه ظلم ټول له پښتنو سره وشو ظلم ټول دیندارو سره وشو واقعا من چاته دي چاته چالو کې